یقینا یو خواته د نن د جلسې خوشحالي ده، بلې خواته زموږ چې نن به د ترجمان په حیثیت زموږ په منځ کې وای او زموږ په رشته کې دا کار وي د اسد خان ویر مخ ته دی. نو دا دواړې خبرې به سم په یو لاین کې سره کوو او په مختصرو الفاظو به یې کوو. اوله خبره به دا وکړو، یقینا پښتانه وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پر بل وي. زه به دومره ووایم چې زموږ دپاره دا سرې سکروټې نن سبا داسې سوي دي لکه انسان چې په ګلو او په چمنونو کې ناست وي. ولې دا اول وار دی نه. انسان هغه وخت دلبرداشته کېږي چې پېښه ورته وسي د په زندګي پېښه لیدلې نه وي، نو یقینا د دپاره تکلیف وي. داسې چاته، داسې ګوند ته، داسې تحریک ته به د پېښې څه تکلیف وي چې بالفرض یې هغوی پلار هم په سرو وینو په ګولیو سوری سوری قبر ته رسولی وي، هغوی ورور هم سوری سوری په وینو لت پت قبر ته رسولی. نو نن یې اسد خان هم رسي. خو که د دوی دا خیال وي چې اسد خان به د دوی ملا ماتوي، اسد خان به د دوی وژه پرې کوي، نو داسې لاسونه وژې تاسو زموږ په سوونو نه په زرګونو پرې کړې. ستاسو په مخ کې ناست میا صاحب بل وارث نه لري، خو د دې تحریک سره ولاړ دی، د دې وطن سره ولاړ دی. داسې په نړۍ کې نه دي سوي چې د خلکو پر زنانو دې راټکان سوي. د ولي خان په لور په ډاکټر ګلالۍ هم ضربې وسوې، مرګ ژوند خو د الله په لاس. پر امیر حیدر خان اوتي یو وار نه دوه واره د ماکې او پکو راکټانو خلاص شول. داسې د اختر په ورځ زما او ستا په قید برابر خودکشي حمله د اختر په روغبړ کې کېږي. داسې که دی بلوچستان ته راسې شاهینې خورې ذکر وکړي، داسې یو کور فارغه نه دی چې د دې خاورې د دې کامل تحریکه سره د درېدو پر بنیاد یې ورور زوی پلار تربور د لاسه ورکړی وي. او که د دوی دا خیال وي چې په دې معامله به عوامي نیشنل پارټۍ دري، نو دا د دوی خامخیالي ده. هم بیخي یو کال مخکې زموږ بل دا کاز وي، نصیب الله خان پر هغه باندې دماکه وسوله. مرګ ژوند خو د الله په لاس وي، لیکن دوی خطا وتلي دي. دا موږ ته نور قوت راکړي. تاسو باور وکړئ چې نن د چمن په پرلت کې هره ورځ د اسد خان ماشوم بچیان هم ناست وي زموږ دغه لاره. نو ته یې راګرځوئ سې او ګناه چې شي. خدا نخسته د فکر باچا خان ملګري په دې وطن کې دا ملک پاکستان ماتول غواړي، نه داسې یو شی نشته. خدا نخسته موږ د بغاوت په خوا مخ کړی دي، نه دا هم یو شی نشته. او ته زما په دیوالو تورتېر ولې چې موږ ته خو معلومه نه وه ده. خو ما اوس چې راتلم ما حیدر خان هغه ټولې نارې ولیدې. زه صرف غواړم چې په دغه څلورو نارو چې دوی خوا بده کړې ده د دوی به وضاحت وغواړم چې ته ولې په غوسه یې. ته ما ته ته بل ته ته بل ته ټلیفونونه کړې، ته ولې په تکلیف یې. اوله خبره ده که چیرې زموږ ملګرو لیکلي دي چې د دې ملک په سیاست کې به د فوج مداخلت نه وي. اوس زه دا پوښتنه کول غواړم، که دا ناره غلطه ده نو راسئ د پاکستان آئین سره راواخلو. د هغه آئین ته ته چې د وفاداري کوم حلف اخلې، په هغه کې یوه واضح نکته دا ده چې ته به هېڅکله په هېڅ قسم حالت کې په سیاست کې هېڅ قسم حصه نه اخلې. دا آئین تا ته وایي، دا څه نه درته وایي. نو بیا دا آئین زه وایلیټ کوم که ته وایلیټ. زه نه نن دا وایم که څوک دا ملک د دنیا د سیالو ملکو سره په یو سر کې نیول غواړي، نو په دې ملک کې به
د فوج او د خفیه ادارو په سیاست کې هېڅ قسم لاسوهنه نه وي. دا ډېره صفا خبره نه منې زورورې لرګی در سره دی، توپک در سره دی، راکټ در سره دی، زما په وینو د اټم بمونه جوړ کړی دي. زور کوه، یو لرګی دې ورسره کړی دی، یو لرګی دې ورسره کړی دی، پر دویم لرګي به بیا خبره یو منټ ملګرو. دویمه خبره زموږ ملګرو لیکلي دي، ما ته خو معلومې نه وې، ما دا خیال و چې هلته د انقلاب خبرې سوي دي. هلته خدای مکه خان زمان یا بل ملګري پر دیوالو چې شي لیکلي دي. دویمه خبره دا لیکل سوې ده چې دا ISPR د لارې پر میډیا تسلط نه مني. که چیرې بیا د حکومت پاکستان د ریاست پاکستان این تا ته اجازه درکوي چې جنګ جیو ARY فلانا پرنٹ او الیکټرانیک میډیا دی هر بیان هر سټیټمنټ د ISPR په اجازه جاری کوي، سر په سترګو زموږ منظوره ده. دا به د دې ملک آئین وایي. که د دې ملک آئین دا وایي چې ISPR هیڅ وخت په هیڅ حالت کې دا نه دا اختیار لري نه د دا اجازت شته چې دی دې د چا انټرویو بنده کړي او یا دی دې د چا پر لیکلو پابندي ولګوي، نو چې آئین تا ته اجازت نه درکوي، ما ته اجازت راکوي چې ته هر څه ویلی سې په یو حدودو کې دننه، نو زه د تا پوښتنه کوم چې آئین ته درکړو وړاندې کوې او که زه د دې آئین د غداري مرتکب جوړېږم. درېیمه خبره دوی لیکلي وو، زموږ ملګرو لیکلي وو چې افغانستان میں امن خطے کی امن کی ضمانت ہے. پر دې تور لیکي پیسې وې، نو ولې زه دا حق نه لرم چې زه د خپل افغان ورور دپاره د امن خبره وکړم؟ هلته د امن د ورورولۍ او د پښتونولۍ خبره وکړم، خو ته نن په دې نتیجه ورسې. ستا د نن وزیر اعظم د پرون په انټرویوانو کې وایي چې کابل مجاهد طالب دا د دې ټولو ذمهواره زموږ اسټابلیشمنټ دی. زه نه وایم، تا نن کښېنولی دي. که دا خبره ستا دې سلیکټډ کړي نو بیا خو یوه مسله نه ده. او که چیرې زه دا خبره وکړم چې نن هم په افغانستان کې امن د دې خاورې د عدم مداخلت سره تړلی، نو ته په دې خوا به دی. زه خواست درته کوم چې وروره په دې خطه کې زما او ستا د امن بغیر امن نشي راتللی. ته چې تنګ شې دنیا چې پر تا لاره راتنګه کړي، ته د ورځې 3 واره کابل ته ځې، 3 واره. او ته چې تنګ شې ته بیا اشرف غني په وزیر اعظم نه رسوې، بیا ته ډایرکټ HQ ته بیا، او چې کله دې بیا لږ خلاص شي یې راشي، بیا هره ورځ بارود دي او سلسلې دي، تباهي او بیماري. نو که زه د امن خبره کوم، امن خو زما د سیاست زما د فلسفې بنیاد دی. ته په دې بنیاد ما څنګه راګرځوې؟ زه نن هم وایم، سبا هم وایم چې په کور کې یو سړی د دې تحریک نه پاتېږي چې د افغان امن د خطې د امن سره تړلی دي، که ستا خوښه که ستا ناخوښه. او یوه یې بل ناولده خبره کړې چې زموږ د اوس نه ده، د پرون د څه نه ده، د پیړیو څه نه ده، د بنیاده څخه ده چې د لر و بر افغان په حواله، د خپلې خاورې خپل اختیار په حواله. عجبه خبره دا ده، ته په کرتارپور باندې په یو کال کې د غیر مسلم سیک ورور دپاره په اربونو روپۍ مندرونه جوړی، استقبالي ورته جوړی، او چې ټک سوی نه یي ستا فواد چودري او نور چودریان په قومي اسمبلۍ کې وایي په جنګ کې خو پنجابی مري، دا جنګ زموږ نسل کشي کوي. او که زه خپل هم جامه ورور ته، هم مذهب ورور ته، هم پښتون هم افغان ورور ته د ورورولۍ خبره کوم، ته ورته غدا یې. نو زه آخري خبره په دې کوم، شکر یم د ټولو ادا کړله، ما دلته هسې خبرې راسره ګډې وډې کېږي. د 2 خبرو به آخري درته ځو په دې، دا به داسې جواب کوو. او ما ته دا معلومه دوی FIR ورن ورسکاټ کړی، او ما ته زه بې نوم هم واخلم، ماجدارا خان جوګیزي راته ویلی
چې ولفایار یم پر تا کار کاوی اوس په لږ مواد ورهم کړم چې پوره یې کار کړي چې بیا یې ارمان پاتې نه شي اوله خبره به د دې نارو به داسې جواب ورکوم ما درته ویل چې د کابل زړه په یخ شي او د دوی زړه په وچ زه به وایم چې خپله خاوره خپل اختیار جواب یې تاسو ته معلوم دی چې نه منو د بل اختیار خپله خاوره خپل اختیار خپله خاوره خپل اختیار خپله خاوره خپل اختیار د دویمې نارې خو نو زما په خیال د جواب د ښوولو ضرورت نشته لر او بر لر او بر لر او بر په مخ شه الله خوشحاله